رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره باب د بیان د قرات د قرآن کی پس دا او دا سای بیا دا سای یعنی بیا دستای کې قرآن لوستلی شي سړی او کنه دا اجماعي مسله ده چې بیا دستای کې سړی قرآن لوستلی شي او لاس به د قرآن سره نه لګي وغیره یا وغیره دا پچا عطب ده علامہ ابن حجر رحمہ اللہ وی دا وغیره په حدث عطب ده دسی بشی باب ده په بیان د قرات د قرآن کې پس د بیو د سینا او پس د غیر بیو د سینا غیر بیو د سینا به مزان د حدث مراد شي مزان هغه ځایونه چې باغی ګمان د بیو د سی کی نو حدث نه به یقیني بیودسی مراد شي و غیره نه به شکی بیودسی مراد شي مزان د حدث باب د په بیان د قرات د قرآن کې پس د بیودسی نه او پس د هغه سنه چې په هغه ګمان د بیودسی کی د حافظ ابن حجر و علامه عینی پاوندۃ القاری کې پیرات کوي چې دا ټیک نه ده غیره ضمیر حدث تنه ده راځي ولی ځکه که حدث تراجی شي نو غیر حدث به مزان د حدث شي هغه ځایونه چې په هغه ګمان د بیو د سی کیږي نو زه تاسو کوم چې هغه ځایونه چې ګمان په د بیو د سی کیږي هغه بیو د سیدا او کاو دس ده ک بیو د سی خو په حدث کې داخل ده او که حدثینو زمانګ زیر بحث نه ده الکه په پوښي غیره ضمیر و حدث تنه ده راځي دا توجیه غلطه ده خاصه راځي ده و غیره ضمیر و قرات راځي ده نو دسی وشي باب ده په بیان د قرات د قرآن کې پس د حدث نه او باب ده په بیان د قرات د قرآن کې پس د حدث نه او غیر قرات بعد الحدث غیر قرات کتابت د قرآن الکه په پوښتنه د غیر حدث نه بس مراد شي غیر قرات چا کتابت ده کتابت د قرآن په بیا د سای کې څنګه ده ده وای دواړه جایز دي الا چې کاغذ پزما کوي خي فبیا د سای کې دواړه جایز ځکه الله سر نه لګي تاسو په خبره پوه شئ کې په پوه نشئ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله ډېر خطا توجیه کړي او زما بنز د غیره ضمیر راځي د حدث ته باب د په بیان د قرات د قرآن کې پس د حدث نه او د غیر حدث نه او حدث نه به مراد حدث اصغر شي او د غیر حدث نه به مراد حدث اکبر شي جنابت باب د په بیان د قرات د لستلو کې پس د واړه او د سماتینا او پس د غټ حدث نه چې جنابت ده جنابت په وخت کې قرآن څنګه نبی اعتراض واردی کی چې بیا خود اثبات د قرات د قرآن بعد الحدثین کوي او دا خود اجماع خلاف د اجماع مناقضه ده چې جنابت کې قرآن نشي لستل کېده جواب دار چې شدي کنه امام بخاری خو مجتهد دی او د مجتهد پر مسله کې خپل رائے دا ضروري نه ده چې د مجتهد رائے د نور مجتهدینو د آراء سره موافق مخالفم کې دي شي نو د رائے اجتهادی ده او د نور مجتهدینو د آراء سره خلاف ده دا ثابتای
چې په جنابت کې قرآن لوستل کیږي. یو څلورمه توجیم شته، هغه دا دی چې د غیره ضمیر قرآن ته راځي، خیرت ته نه. باب د بیان د خیرت د قرآن کې پس د حدث نه، او خیرت د غیر قرآن بعد الحدث، او غیر قرآن نه به ذکر اذکار او سلام مراد شي، لکه باب کې د سلام ذکر هم راځي. هلکه پوه شئ تاسې. وقال منصور عن ابراهيم لا باس بالقرة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. منصور وی، منصور ابن المعتمر وی د ابراهیم نه روایت کوي، د ابراهیم نخعی نه، لا باس بالقرة في الحمام، باک نشته چې سړی قرت په حمام کې کوي. هلکه پې پوه شئ، نه د دې نه دعوه ثابته شوه، ځکه حمام ته خو سړی دې د پاره ځي چې اودس مات کي که نه، نو په حمام کې قرت جایز دی، هلته سړی عام طور بې اودسئ. وبکتب الرسالة على غیر وضوء، او باک نشته د رسالو په لیکلو کې بغیر د اودس نه، او رسالې چې لیکي د قرآن مسلې به پکې راځي او د قرآن آیاتونه، طبیعي خبره ده که نه، نو دا بغیر د اودس نه جایز دي. نو بیا به د غیره ضمیر چې قرت ته راجي شي، نه دا به ورسره ډېر ښه مناسب راشي، ځکه دواړه دعوې ثابت دي. وقال حماد عن ابراهیم، حماد د ابراهیم نخعی نه روایت کوي، ان کان علیهم ایزار، که په دې اهل د حمام باندې ایزار و لنګونې اچولي وو، فسلم سلام پې واچوه، و الا که لنګونې نه و اچولي فلا تسلم سلام پې مه اچوه. نو چې حمام لذي سړی بې اودسئ، هلکه پې پوه شئ، نو قرت د قرآن او د غیر قرآن بې اودسه جایز دی. د غیر قرآن نه مراد سلام شي، ذکر شي. نو دی وایي که چېرته اظهار و نو سلام پې اچوه، اگر که ته بې اودسئ او که لنګې نه و نو سلام پې مه اچوه، نو سلام بلا وضوئین جایز شه که نه. هلکه پې پوه شئ. د ده ډېر پرواز اوچت دی د امام بخاري رحمه الله، شان یې ډېر اوچت دی. وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن مخرمة ابن سليمان عن قريب مولى ابن عباس ان عبد الله ابن عباس اخبره انه بات ليلة. دا حدیث بار بار ذکر کوي چې ابن عباس پته رکړه عند میمونه زوج النبي صلی الله علیه وسلم، د نبی اسلام بی بی، وهي خالته، او دا د ترور وا. نو دی وای پستاجات فی عرض الوساده، ز سملاستم په پلنو د بالغ، وساده متکا ته وای، زه د بالغ په پلنو پریوتم. واستجا رسول الله صلی الله علیه وسلم واهلو، نبی اسلام او د کور والای پریوتل پی طول هذا بالغ په طول. یلکه بالغ دا سیما ته وګورئ، د سی کنه دای طول شو او دای عرض شو. نو ما دلته سر کې خود داسې، او هغوی داسې سر نه کې خو هېڅ غبار پکې نشته. چا توجیه د وسادې نه په دغه سره کړې ده، په توشک سره، دای چې کوم دی مجازي معنا ده، یعنی چې دوی په اوږدو پرېوتل او زه په پلنو نه زه خپې ته پرېویستم، خپو ته. دا بعید احتمال دی. عام طور ماشومان خپو ته څوک او څوک سر ته اوده کېږي که نه. فنام رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی اذا انتصف الليل، نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوده شو تر دې چې شپه نیمه شوه، او قبله یا د نیمې شپې نه لږ مخکې، بقلیل لږ، او بعد یا د نیمې شپې نه وروسته بقلیل لږ. استيقظ رسول الله صلی الله علیه وسلم فجلس، کېناسته، یمسح النوم عن وجهه، موږی خوب د مخ نه، خوبي موږه، خوب خو نه ښکاري، اثر د خوبي موږه. ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، بیا لس آیاتونه ورستل رستی د سورة آل عمران. ثم قام الى شنن، بیا مشکیزی ته پاڅېده،
معلقتن چې راځوړنده و د اوبو ډکه فتوضع منها اودس د هغې نه وکړه فاحسن وضوء ښایسته اودس یې وکړه ثم قام بیا پاڅېد یصلي لمونځ یې وکړه قال ابن عباس فقمت زم پاڅېدم فصنعت مثل ما صنع ما وکړه هغه څه چې ده کړي وو په شان د هغې چې ده کړي وو ثم ذهبت بیا لاړم فقمت الى جنبه د ده یو طرف ته ودرېدم روایت کې راځي کتاب العلم کې چې ګس طرف ته چپ طرف ته ودرېدم فوضع یده الیمنى علی راسي ښی لاس یې زما په سر کې ایښوده واخذ باذن الیمنى د ښي غوږ نه یې زه ونیولم زه دې طرف ته ولاړم د ښی لاس یې داسې راوکړ او د ښي غوږ نه یې زه ونیولم ثم یبتلها دا غوږ یې رانه راکش کاو دې بل طرف تک فصلى رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین شپږ کرته رکعتین 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 وکړو ټول څو شو 12 رکعات ثم اوتر بیا وتر وکړو ثم استجاب ډډه واچوله حتی تاو المؤذن تر دې چې مؤذن راغی فقام فصلى رکعتین خفیفتین سپک 2 رکعات وکړو سحر سنت 2 رکعات سپک قرات بقول یا الکافرون قل هو الله ثم خرج بیا وته فصلى الصبح د سحر منځ د دې حدیث مناسبت د باب سره په کم ځای کې ده باب قرات القرآن بعد الحدث په دې کې ده چې نبی اعظم د خوب نه راپاتېد او خوب د مخ نه موګه ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة د قرآن کریم د سورة ال عمران لس اخیرنی آیاتونه ولستل الکه په پوښ په دې اعتراض دی اعتراض دا چې پیغمبرانو په خوب خو دس نه ماتيږي نو دا خو بیا دس نه دی لستلی نو بیا خو باب نه ثابتېږي دعوه د باب ته نه ثابتېږي الکه په پوښ تاسو په خبره پوښتنه نه مولانا زکریا رحمه الله لیکلی دي چې دعوه د باب د دینه ثابتې کې چې ابن عباس وی فقمت فصنعت مثل ما صنع زپاسه د ما وکړو په شان داغه ته چې 10 وکړه نو د چې کم دې سګړیو خو به د سترګو نه موګل او مام او موګو مام د آیاتونه ولستل بیا دزا جو خدای ثابت شو الله باب من لم يتوضا الا من الغش المسلم قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن امراته فاطمه عن جدتها اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت اتيت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فاذا الناس قيام يصلون واذا هي قائمه تصلي فقلت ما للناس فاشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت غيرت فاشارت انها وكنت حتى تجلى من الكشف وجعلت اصب فوق راسي الماء ولما انصرف رسول الله حمد الله واثنى عليه ثم قال ما من شيء قلت لم اره الا قد رايت في مقامي هذا حتى الجنه والنار ولقد اوحي الي انكم تفتنون في القبور مثله قريبا من فتنه الدجال لا ادري اي ذلك قالت اسماء يلقى احدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فاما المؤمن او قال المؤمن لا ادري اي ذلك قالت اسماء فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فاجبنا وامنا واتبعنا قال من صالحا فقد علمنا ان كنت لمؤمنا واما المنافق قال المرتاب لا ادري اي ذلك قالت اسماء فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته باب من لم يتوضا الا من الغشي المثقل باب د په بیان دا چا کې 14 نه غني ضروری نه غني مگر د هغه بیهوشی نه المثقل چې درنه بیهوشی دوه قسمه ده ګرمۍ د وجه نه په سړی ضعف راشي بیهوشی راشي بیهوشی دوه قسمه ده یو بیهوشی داسې ده چې د سړی سنا څه حواس کار کوي او سړی بیهوشه پروت شي په دې او داس نه ماتي ادمه بیهوشي هغه چې ټول حواس کار نه کوي سړی خدرون بیهوشه شي دا ناقضه د وضو ده دا درای دا هغه چا پرد کې وای چې چا ویل چې د غشي مسقل او د غشي خفیف دواړو نه او د ضروری دي نو دې حصر کوي قصر دې ته قصر افراد وای بعد د بیان دا هغه چا کې 14 نکیږي مگر د چانه
د غشې مسقل نه د درنې بیهوشۍ نه. نو په هغه چا یې رد وکړو چې دواړه یې ثابتولې، هلکه ته د قصر وکړه یوه یې ثابته کړه نو دې ته قصر افراد وایي. څه ورته وایي؟ او که دا مخاطب دا رایه وه چې وضو به د غشې مسقل نه وي او که د غیر مسقل نه به وي، خفیفې نه به وي، موږ ته پته نشته. نو ده ویلی د مسقل نه ده، بیا دا قصې تعین شي. هلکه پرې پوه چې دا څه شو؟ قصې تعین شي. او که هغه وایي چې نه صرف د چا نه ده، د غشې خفیفې نه ده، د مسقل نه نه ده، دی وایي نه ده مګر د مسقل نه دا قصر قلب شي، خو دلته قصر افراد دی. وفي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن هشام بن عروة امرأتي فاطمة. هشام ابن عروة ابن زبير، دا د زبير نوسی دی، د عروة زوی دی. دی روایت کوي د فاطمې نه چې د بیبي ده، فاطمه بنت المنذر ابن زبير. فاطمه د منذر ابن زبير لور ده او د عروة ابن زبير زوی دی. فاطمه د تر لور ده چې منذر دی. فاطمه بیا د چا نه روایت کې عن جدتها اسماء بنت ابي بکر، د نیا نه چې اسماء بنت ابي بکر. اسماء بنت ابي بکر خود دم نیا ده کنه، دا هغې نیا ده. انها قالت دعوی اسماء وی اتیت عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی عائشی ترالم چې د نبی علیہ السلام بی بی دا حین خسفت الشمس چې کله انور تندر ونیو، فاذا الناس قیام خلق ولاړو یصلون منځونه کول، فاذا هي قائمة دام ولاړو وتصلي منځ کو، فقلت ما ورته ما للناس دی خلق باندې څه چل دی چې ولاړ دي، فاشارت بيدها نحو السماء، پلاس اشاره اسمان ته وکړه، وقالت سبحان الله، او وی ویل چې سبحان الله، فقلت آیتن، ما ورته څه نښه ده، فاشارت النعم، اشاره وکړه چې او نښه د قدرت. فقمت زه پاڅېدم حتی تجلانی الغشیو، تر دې چې زه پټ کړم الغشیو، بیهوشي را باندې راغله. وجعلت اصب فوق راسي، او زه شروع شم چې اچولې مې سر د پاسه اوبه. نو غشي وګوره خو غشه مسقله نه وه، وایي ځکه دومره پوهېدم اوبه مې به سر اچولې. فلما انصرف رسول الله صلی الله علیه وسلم حمد الله واثنى علیه، د خدای حمد بیان کا او ثنا بیان کړه په ده. ثم قال به پر ما من شیء كنت لم اراه الا قد رأيت، هیڅ شی نه و چې ما نه ولیدلې مګر ما ولید فی مقام هذا په دې ځای کې. خدای راته عجایبات وښودل حتی الجنة والنار، تر دې پورې چې جنت او اور یې راته وښودو. ولقد اوحي الی، او ما ته وحی وشوه، انکم تفتنون فی القبور، تاسو باندې به امتحان راځي په قبرونو کې، مثل من فتنة الدجال او قریبا من فتنة الدجال، دې دواړو کې یو ویلی. لا ادري اي ذلك قالت، وای زه نه پوهېږم چې کوم لفظ اسماء ویلی دی، قریبا یې ویلی که مثل. یوتا احدکم، تاسو کې به یو راوستلی شي، فیقال له ورته وبه ویلی شي ما علمک بهذا الرجل، په دې سړي ستا څه ګمان دی، نبي اسلام شک صورت به ورته راوړي. فاما المؤمن، ور چې مؤمن دی یا موقن دی، لا ادري اي ذلك قالت اسماء، اسماء موقن ویلی که مؤمن، فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات، موږ ته معجزات راوړي دي، والهدى هدایت راوړي، فعجبنا وآمنا، موږ د ده مننه وکړو ایمان هم پرې راوړو، واتبعنا، فیقال ورته وویل شي نم صالحا، ویده شه په داسې حال کې چې ته نیغ کې، فقد علمنا ان كنت لمؤمنا، موږ پوه یو چې ته مؤمن یې. واما المنافق او قال المرتاب، هر چې منافق دی یا داسې ویلي چې مرتاب، لا ادري اي ذلك قالت اسماء، ما ته پته نشته فاطمه وایي چې اسماء کم یو ټکی ویل. فیقول منافق به لا ادري، زه نه پوهېږم، سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، ما را خلکو نه څه اورېدلي قسم ویم. مناسبت د حدیث د باب سره په دې کې دی حتی تجلانی الغش،
وجعلت اصب فوق راسي ما زم پر مانځ کې شریک شم او دا چل را باندې وشو نو دا ناقص د وضو نشو نو دا ځکه چې هغه شی مسقله نه وه. باب مسح الراس کله باب د په بیان د مسح د سر کې ټول کی. هر کله چې امام بخاری رحمه الله په داسه په مسائلو کې د مغسولاتو نه فارغ شه او شروع کوي په ممسوحاتو کې پچا کې باب د په بیان د مسح د سر کې ټول کې او څه ثابتای مقصد یې څه دی دا ثابتای چې ټول سر مسح پکار. امام مالک هم وایي د ټول سر مسح پکار نو د رایه د امام مالک د رایې سره موافق هلکه پوه شئ که پې پوه نشئ. مسح په دې اتفاق دی چې مسح د راس فرض ده د سر مسح ځکه خدای قرآن کې وایي وامسحوا برؤوسکم په دې کې اختلاف دی چې راس د ممسوحاتو نه دی د مغسولاتو نه دی. اختلاف په دې کې دی چې مقدار مفروض په مسح د راس کې څومره دی. د امام مالک کوئی ټول سر مسح فرض امام شافعی وی ادنا ما یطلق علیه اسم المسح کم نه کم چې د مسح اطلاق پې کېږي اگر که دوه یا درې ویښتان. امام ابو حنیفه رحمه الله وی ناسیې باندې مسح فرض دی. هلکه تاسو په خبره پوه شئ نو دی وی باب دی په بیان د مسح د سر کې ټول زمونږ مذهب خو د ناسیې دی خو کوو به ټوله ځکه دې کې به احتیاط دی په احتیاط به عمل کوو ځکه حق خو دایر دی په مابین د څلورو مذهبونو کې. دا مونږ یقین سره نشي ویلی چې د ابو حنیفه خبره ټیک ده دا وایو زمونږ ظن غالب دی چې د امام ابو حنیفه خبره ټیک ده او احتمال لري چې د نورو خبرې دي صحیح نور مذهبونه وایي زمونږ ظن غالب دی چې امام شافعي صاحب خبره ټیک ده او کېدای شي دا نورې صحیح. هلکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نشئ په مسح کې اختلاف نشته ځکه هغه منسوسی ده وامسحوا منسوساتو کې اختلاف نه او مقدار مفروض کې اختلاف ده ځکه اجتهادي ده. هلکه پې پوه نشئ که د مسح نه څوک انکار وکړي کافر کېږي او که د مقدار مفروض نه انکار وکړي په دې نه کافر کېږي که دا اجتهادي ده. نو موږ به عمل په ټول کوو ولې د محل د اختلاف نه به ځان ساتو. ټول کې څلورم ایسه راله که نه او درې ویښتم پکې د شافعي صاحب راله د قوله تعالی د وجه د دې وامسحوا برؤوسکم نو د ده د رایې مطابق دا بعض عایده ده وامسحوا رؤوسکم سرونو باندې مسح وکړئ او سر ټول سر ته وایي د دې ځای نه تر دې. وقال ابن المسیب او سید ابن المسیب وی المرأة بمنزلة الرجل خزم د سړي په شان ده یمسح علی راسها په ټول سر به مسح کوي. وسئل مالک د امام مالک نه تپوس شو ایجزی آیا دا کافی کیږي ایجزا آیا کافی کیږي ایمسح بعض راسی چې سړی سر بعضې حصې باندې مسح وکړي هغه نه کیږي ولې فاحتج بحدیث عبدالله ابن زیدین دلیل ونه په حدیث د عبد الله بلک سر چې مسو کیا وای نه کیږي په ناسیه چوک له داغه پنيز نه کیږي او د امام صاحب پنيز کی حدیث د عبد الله ابن زید دا ده په پوښي ودی ویل لکه کنه دي ده وا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابي هريره قال عبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى تستطيع اليمين اي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فأفرغ على يده فغسل يده مرتين ثم غسل وسطه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين من المرفقين ثم مسح راسه بيديه فأقبل بما وتر بدأ بمقدم راسه حتى أصاب به الماء إلى فقام ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. ګورئ خبره باب په دې کې ثابتېږي نور اسانه ده. ثم مسح راسه بیا مسح د سر وکړه بیدهی پلاسونو فاقبل بهما وادبر اقبال وکو پدی او ادبار وکو. ګورئ بدأ بمقدم راسی شروع وکړه د سر په مخ کې سي حتی ذهب بهما الى قفاو تر دې چې تګ وکړه په دې باندې سټ تا
نو چې سر شروع کړو سر ته لاړه دا خو ټول سر څه کنه دی باندې دلیل نیولې ثم ردهما بیا لاسونه را واپس کړل مکان الذي هغه ځای ته بدأ منه چې کوم ځای نه شروع کړی و ثم غسل رجليه بیا خپې وینځل اقبال ستوي او ادبار ستوي لکه اقبال د شان مخ کې تراتلو توي او ادبار د مخ نه شاته تلو توي نو مسبه د دې ځای نه شروع کې د سبرازي او که د سبورزي نو مشهور ټول علماء د جمهور رائے دار چې دې ځای نه بشرو کې د سبورزي بیا به بیرته یدي حدیث نه معلومي کی چې ثم اقبل فاقبل بهما وادبر اقبال او کپل سن یعنی شان مخ لراغه وادبر بیا د مخ نه شاته لاړه الکه به پوښ نه دی وای د اقبال دغه معنام د خدلته معنا دا چې مخ نه شروع او حدیث کې دغه احتمال و چې د شان شروع کړي د نبی په تفسیر کې دا احتمال دا پکا بدأ بمقدم راسه الکه بدأ بمقدم راسه د سر د مخ کې چې نه شروع کړي د اقبال دا بل تعبیر یو الله باب غسل الرجلين الى الكعبين به قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو بن ابي شهيد وعمر بن ابي حسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوسع له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأدفع على يديه من النور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الثور فمسمن واستنشق واستنثر ثلاث مرات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. باب غسل الرجلين الى الكعبين باب د بیان د وینځلو د خپو کې ترګیټ کو پوري او سوال دی چې خبره خو په ممسوحاتو کې روانه ده او د په کې بیا مغسولات راوستل چې د خپو وینځل جواب دا چې قران کې دا مغسول د ممسوح نه رسته ده ومسو برؤسکم وارجلکم الى الكعبه دلته هم د قشانو کو چې وزر قران د وجه سره مطابق دیم دار چې دلته خو صراحتا د غسل رجلین او ذکر ده خو ضمنن مسح د رجلین هم د ور سره رجل د سیدا باب د بیان د غسل د رجلینو کې تر کعبه نه پوری نو باب معنا دار چې دغه چې کم دي د رجلین دا د مغسولاتو نه دي د ممسوحاتو نه دي نه دا بیا د ممسوحاتو مساله شو کړه سل په طریقې سره وفي قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن ابي شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي نبي اسلام دا وداسه تاسو فدعا بالتور مما اگر او با یو خانک دوبو تور تشتوي فتوزع على مودس وقدي توضوء النبي نبي اسلام دا وداس پاک بلا تو اکړه علی یدی پلاسن باندې تور د لگان نه پغسلې یدی سلاسن سمت خل یده بیلاس داخل کا پتور کې په مزمز وستن شق وستن سره سلاس غرفاتن سمت خل یده په غسل وجه سلاسن سمت خل یده په غسل یده مرتين الى المرفقين سمت خل یده په مسارا سو فاقبل بهما आवाज با واه مره وجه زره مسو کمسه کې تسلیس نشته ثم غسل رجليه الى الكعبين دقه مناسبت باب سره پدې ذکر ده ثم غسل الیه باب استعمال پس د وضوء الناس باب د بیان د استعمال د زیات اوبو د خلقو زیاتو د دس د اوبو د خلقو نه د خلقو د دس نه اوبو زیات شي د غیبه ایو ده فضل زیات اوبو توي او فضل په دو معناو کې استعمالي یو دا په لوټه یو سره یو دسو کې صحبت پاتې شي یو دا فضل دی پدې په اتفاق او دس کې ادم فضل چې سره او دسو کې اندامونو په لګان کې توي شو باغې بل سره او دسو دا بیا جوټه ده وامر جرير ابن عبد الله لو ان يتوضا بفضل سواك او جرير ابن عبد الله امر کړو خپل کور والا او ته چې دوی دی او دس کوي باغې پاتې او بو د مسواک د استعمال ده ما ته وګورئ جرير ابن عبد الله په مسواک په خره کې واهم بیا به بوبو لون کو بیا به بوبو لون کو بیا کور والا ته په دی او دس کوي
نو دا د اودس نه پاتې اوبه دي که نه استعمال شده اوبه دي که نه وفي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالحاجة نبي اسلام یو ځلې په غرمه کې راووتو او تیه بي وضوء دا اودس اوبه ورته راوړی شي فتوضأ اودس فجعل الناس يأخذون من فضل وضوء خلق شروع شو چې راخیستی د ده د پاتې اوبه د اودس د ده د اودس نه چې اوبه کمې پاتې شي دا به یې راخیستي فیتمسحون به ځان پورې به یې موږلي برکت دپاره په مخ او په لاسونه به یې موږلي نو دی نه ګورې مستعملې اوبه مراد فضل په دویمه معنا سره فصلى النبي صلی الله علیه وسلم الظهر رکعتين والعصر رکعتين ماسپښین هم نبی اسلام 2 رکعات وکړه ځکه سفر وکړه وبين يدي عنازه او مخ ته عنازه وا نیزه وا چې سوترې پشا وقال ابو موسی دا النبي صلی الله علیه وسلم بقداه نبی اسلام پیاله راوتا فی ماون پدې کې وبوي بغسل يدي ووجه پدې لاسونو مخ وینځه وجو بي ومج بي او مج وکپدې کې لکه مج پیجنای مج دې ته وای د خلی د وبو نه ډک کړه دسی او بیا په دې وبو کې دسی و دې ته مج وای تاسو ورته څه وای ثم قال لهما بیا دې ته ویل اشربا منه د دین وسکي وپرغ علی وجوهکما په مخونو باندې واچوي ونهورکما په سټونه واچوي په دې زمری باندې واچوي د برکت لپاره مستعمل وب استعمال شي کا فضل وضو في قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي انصار بن شهاب قال اخبرني محمود بن ربيع محمود بن ربيع روایت کې دا کتاب العلم کې تیر شوی دی چې مطلب سما په کم وخت کې جایز ده سما حدیث او تحمل دی وای مج رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجهه نبی اسلام مج وکړ وبای را ټوکړي ته په مخ او غلام او دی الکو او د وبای را خېستې نبی اسلام من بیریم د دوی د کوینا د زمونږ د کوینه وبو کې خله ډک کړه محمود ابن ربیع الکو ماشومو کشرو او نبی اسلام د سیو د وبو ورواچ ماشومان په خپل کې دالو به کوي کړه په دې خوشاله کې لک تکلیف به محسوسای خو بیا منډه کې بیا خله راډه کې پتاي درواچ الکه دا ماشوم ته کې تاسو کړي کنم دي کړي دا خپل راډه کې پوف وای زما وب ډېری تیزی او کتا چې کوم تکړه داغي وب غزل رسیږي لکه دې ته مج وای مجه هغه وب چې په خپل باندې توي کې ها پرس وحل سید په پرس باندې دا وب گزارې کې عمر څه ورته وای نه دي کړي سدي کړي ستوان نه دا وبو مونږ ډېر کړي ستو چرته مو ستو خړلو چې پیدا شیم غټه خبره ده هلکه تاسو په خبره پوه شئ که پې پوه نه شئ نبی اسلام ماشومان سره خوشطبي کوله نو داسې به یې کول وقال وروان د ګورې دا مستعملې اوبه شوې که نه نبي علیه السلام داسې وکړه مسور وغیره یصدق کل آدم هر یو د بل ملګري تصدیق کوي وإذا توضأ النبي صلی الله علیه وسلم کادوا یقتتلون علی وضوئه چې کله به نبی علیه السلام اودس کو قریبه ده چې دوی جنګ وکړي علی وضوئه د نبی علیه السلام د اودس په اوبو هو به دې خوا را تختولې بل دې خوا را تختولې په مخ به یې موږري او چا ته به چې ونه رسېد هغه به د بل په لامده لاس باندې لاس داسې کو بیا به په سینه او په مخ راته برکت دپاره دا بیا کو قریبه ده چې دې جګړه کړې وی په دې په هغې اوبو چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د اودس نه پاتې وایه قال حدثنا عبد الرحمن بن موسى قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الجعد قال سمعت صاحب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي وقر ومسح راسي ودعاني بالبركه ثم تواصل فشربت منه وجهي ثم قمت خلف زواري فنزلت بخاتم النبوه بين كتفيه مثل سر الحجره دا باب دا غي باب یو ایسا ده چې مستعمل وبم د چا استعمالوي شي او 14 کمی پاتې وبې دي کې دا و یا استعمالول شي في قال حدثنا عبد الرحمن بن يوسف قال حدثنا حاتم ابن اسماعيل عن الجعد قال سمعت سعيد بن يزيد يقول
ذهبت بی خالتی لنبی زه ترور نبی علیہ السلام بوتلم فقالت دا ترور میں ورته یا رسول الله ان ابن اختی وقیع زما دا د خور زوی بیمار دی وقیع بیمار دی وقیع دا معنا د خپې خوږیږي د قدمونو بیماری د ورته رخپو په مسار راځي نبی علیہ السلام لاس راخ که زما په سر ودعا لی بالبرکت او د برکت دعا یې راته وکړه چې خدای د کې ته برکت واچي برکتی کی ثم توضا بیا یو دس وکړو فشربت من وضوئه ما د ده او دس د پاتې اوبو باندې نوس کړي ثم قمت بیا پاڅېدم خلف ظهري د ده شاته فنظرت الى خاتم النبوة بین کتفی مهر د نبوت ته مې وکتل د ده غولو په منځ کې مثل زر الحجاله په شان د تڼۍ د چا د ډولۍ حجاله ډولۍ ته وایي اصل کې حجاله پخوا زما یاد شي داسې و موږ واړو حجاله ناوې به یې راوړه او هغې ته به یې په کوټه کې یو خصوصي ځای جوړ کړ د کپړو د نوو ښایسته کپړو نو کپړې به یو بل سره په دې تڼیو باندې وروستلې بعضې وایي نه حجاله ډولۍ مراد ده ډولۍ څه ته وایي د لرګي یو لرګي بدل ته یو دلته په منځ کې به لرګي کېښود او بره ځای به هموار کړ چې به پې هوار کړه او بیا به یې چار چاپېر لرګي را تاو کړه په هغې کې به پرده وکړه کپړې به یې تاو کړه ګلونه به یې پرې راوځړول عموم به دا سره وه د شعرونو کې سره ډولۍ یاده شوې ده د پښتنو تاسو قدیمو شاعرانو شعرونه وګورئ نو په هغې کې به یې ناوې کېنولې وه او څلورو تنانو به نیولې وه او دا به بیا انتقال کوله لکه دا ډولۍ به دې ته ویلې اوس هم بعضې علاقو کې رواج دی تاسو چېرته لیدلې ده لکه جټۍ کې دی رواج بچه سے جټکی زمان خدا رواج اوس ختم شوی دا اوس څوک نه کوي پخوا زمونږ دا رواج هم داسې ما زما په یادو دا خبرې دي کېده به حجاله ډولۍ نو ډولۍ نه به چې دا کپړې را تاوولې هغې کې به تڼۍ به هم یو سوري به یې پکې وکړه تڼیو باندې به هغه کلک کړه یا حجاله دې ته وایي هلکه تاسو پې پوه شئ جمع ازرار راځي تاسو مختصر المعانی کې شعر ویلی که نه لا تعجبوا من بلا غلالتی قد زر ازراره على القمر یا زر نه دی بلکې را مقدمه ده پزا مثل رز الحجاله حجاله مارغه ته وایي او رز هګۍ ته وایي په شان د هګۍ د حجالې دومره وړه هګۍ د حجالې د هګۍ په شان مهر نبوت نو د نبی علیہ السلام د اودس پاتې اوبه مې استعمال کړ د نبی علیہ السلام د اودس مستعملې اوبه چې وڅکي د نبی علیہ السلام لاړې وڅکي نو دا خوش نصیبي ده ډېره معلومه شوه چې برکت دپاره مشرانو د امت بزرګانو له ماشوم بیویش چې هغه ورته دعا وکړي په سر ورته لاس راکاږي او یا اوبه ورته دم کړي هغه وڅکي نو دا بهترینه خبره ده دې نه دا ثابته خو دا به نه کوئ چې ماشوم بزرګ له بوځئ او ورته دله په خوله کې لاړې ورکه نو هغه بزرګ به بیماري یو غټه بیماري به یو لاړو کې به جراثیم بچي ته ور منتقل شي بچی به غر کي برکت به وشي او یا اوبه ونه شي او مرض خو به یقیني وشي لاړو کار به نه کوئ د بزرګانو سره دا زما نصیحت واورئ وی لاس پې راکاږه وی دعا ورته وکړه بس دا غټه خبره ده که نه لاړو کار د بچو سره ونه کوي ګورئ تاسې پې پوه شئ بعض څو بجې دي بس دی درود شریف اللهم صل